نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. د بني اسرائیلو بحث مباحثه روانه و. دی آیات مبارک کې الله رب العزت دا خبره ذکر کوي چې په دې باندې موږ ډیر زیات احسانات کړیو. وذلل الله را نازل کړو مونږه وذلل الله سوره کړو مونږه علیکم الغمام پتا سبحانه د ورېزي وانزلنا را نازل کړو مونږه علیکم المن پتا سبحانه من تورنجبین والسلوى وملزان کلوا خری من طیبات دا هغه پاکو سيزون ما هغه سو رزقناکم چې درکړي مونږ تاسو ته وما ظلمون او ظلم نو کړه مونږه ولکن کانوا لیکن وای تاسو انفسهم فزانون خپل باندې یظلمون ظلم کوونکي. خبره د سیوا کنه دی آیات کې یو قصې طرف ته اشاره ده. کله چې بنی اسرائیل فرعون د ظلم نه آزاد شو رال مصر ته او د بنی اسرائیل خپل وطن چې کوم دی دا شام دی، ملک شام دی. نو دی بنی اسرائیل ته الله رب العزت حکم وکړ چې په دې شام باندې په هغه ټیم کې کوم مسلط قوم عمالقه قوم ورته حکم وکړ چې لاړ شي د سره jihad وکړي. دیو چې کله روان شو د هغه عمالقه قوم سره jihad کول لا اول ته لاړل او اندازې ولګول نو د هغې د قوت او طاقت دی وېریدل او صاف انکار د jihad نه وکړو. کله چې صفا انکار دی د jihad نه وکړو نو دا چې په کوم ټیم کې دی انکار کاوه دی په یو وادي کې هغه وادي ته وادي تیا وای او د دې وادي تیا ټول رقبه چې کوم دی د لس میله ده او د ملک شام او د ملک مصر په مینس کې چې کوم دی واقع ده. نو دیو دغلت جمع دیو چې کله د jihad نه انکار وکړو او په دغه ځای کې با کله چې دیو ته دا یو خوشي میدانو نه پکې څه کانه د څه غټو نه پکې څه ونی بوټي وو چې هغه سورې د دیو کې ناستري وي. نو دیو ته چې کله دا نور نه تنگ شو نو د الله پیغمبر د سورسو موسی عليه السلام نو هغه دیو د فار دعا وکړه الله تعالی په پاسه ورځ راوستو دیو ته سورې وکړه. بیا دیو ته چې کله خوراک ختم شو نو الله تعالی بوله تیار خوراک را لګو تورنجبین او وسلو او مړزان. تورنجبین بوټي ور ولاړو تیر چاپیره به ودرېدل एकदम او بس دغه به ونی ول هغه باندې مړزان نه لاغو په کیناستل دیو به ورل مړزان به راغلی او تورنجبین به چې کوم دی وخاړه به چې کوم دی دیو ته چې شي کوم راغله الله رب العزت پورا کړي. د شپې دیو خوشي میدانو دیو یریدل رڼا ضرورت الله تعالی وتا یو رڼا مولا کوله. دا غین علاوه د دیو کپڑے چې کوم دی داسي حکم الله رب العزت یو قسم لوګو چې دیو کپڑے باندې خیره نه دي. دیو کله چې jihad نه انکار وکړ الله تعالی دقل ته دیو په امتحان کې واچول او امتحان داسې چې صالح کال دیو په دغه میدان کې تیر کړل او صالح کال په دې میدان کې داسې شان کې تیر کړل چې دیو بل سحر نه روان شو. سحر به را پاس دیو روان شول منګو زو ول کلی ته مصر ته بیرته زو. نو دیو روان ما خام چې ما خام جو بیرته په غزه کې ناست شکینه زلسار برا پاس پق زور زیبو لا خوش میدانو په دې کې سلار نو معلومه اسم نو معلوم او وادي تیه وته وای دیتا وادي تیه وته څه کوي چې تیه خپل معنی نه پریشان حال سرګردانه دیو په دغه وادي تیه کې چې کوم دی ټول وخت به سرګردانه ګرځي صالح کال عمر به دې کې تیر شو. نو دیو الله رب العزت تیار خوراک را لګو تیار سکا کې را لګو د وبو ضرورت وته شو. موسی عليه السلام هغه ګټه اوله مخ کې به ذکر راشي او سو آیاتونه مخ او دا غینه دوله چینه چې کوم دی روانې شولې هر څه ضرورت الله رب عزت دیو پورا کړو دیو به هم د jihad نه انکار وکړو. نو صالح
کال چې کوم دی په دغه میدان کې دیو تیر کړل تفسیر قرطبي کې چې کوم دی دا تفصیلا دا خبره لیکلې او به دیو ظلم په ځان باندې کم ظلم کړي او ما ظلمونا او الله رب العزت چې موږ ظلم نو کړي ولکن كانوا انفسهم لیکن و دیو په خپل ځانو باندې ظلمون ظلم کوي ظلم اله سي کړه چې دیو ته تیار خوراک ملاوي دیو خوراک سټاک کول شروع کړل خوراک به جمع کاو چې لکه دا خوراک به کیدو دا به سبا خو الان کې دیو وساره او ماخام نو تازه خوراک به دیو ته ملاوي دو نو هغه ته تیار غوخه به چې د مړزانو دیو کې خودا یا تورنجبین به کې خودل نو هغه به بیسقا کېدل شروع شو هغه خوراکونه دیو ته خرابېدل شروع شو دیو ته چې کم دی وبو قلت یو قسم له شروع شو نو هغه ظلم دیو د خپل ځان څخه خپل کړو ځکه چې ارڅ ورته میلاو دیو بهم هرس کاو دا هرس هغه ماده په دیو کې ډیره زیات او یو قسم لا او چې هرس شروع کنه الله رب العزت وای وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم ومن ظلم نو کړل لیکن دیو په خپل ځانونو باندې په خپل باندې ظلم کړی دی الله رب العزت په دې خبر اول مالو په سیتاس